یو بل مسله چې هغه د قرباني سره تعلق ساتي هغه د چې د ساروی چې علالین د دې آداب دي. زه بس آداب ته اشاره کوم. یو ادب دی د ساروی د علالولو چې په خپل علال کې د غوړه طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ساروی د قرباني ده د خپل علال کړي، خپل لاسونه علال کړي، نو دا غوړه طریقه ده. اگر که لازم نه دی خو چې خپل به انسان چاړه راکړي دا خده. دویم ادب دا دی چې د چاړه به تیرا او دا غي سره دا ادب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خولې چې دا چاړه به د دې ساروی په مخ کې نه تیرا کې. الله اکبر، دا شیخ کول دین. او دا غي سره بل ادب یو ساروی به د بل ساروی په مخ کې نه لاله. بل ادب چې هغه د علالولو سره تعلق ساتي هغه دا چې کله ساروی علالینو قبلي ته بوله مخ کې، قبلي ته بوله مخ کې او اوخ چې دا اوخ په ولاړه علالول پکار دي چې دا غسخ په دې ول تړلې او دې دې ودرولې نه په دې مری کې به چاړه باندې وې او دا غنه لو چې کوم ساروی د اوخ نه علاوه اب سملې او په کوم طرف په سملې په خې کې وګس ها په ګس ولې سملې چې الله سوته برابر په خې چې سملو نو بیا خو ساروی دي شنو دي څنګه لاره دي څنګه لاره کی په ګس چې سملو په دې سره لاره کی دا یو سره غسه دي نه دی په ساروی بیا په خې لا سملې په خې طرف په سملې نبی ابو دې برابرې او په دغه ټیم کې د خپل دغه په دې مړی باندې په دې سر په دې کې دي چې دې پاسانی سره حلال کړي شي. بس خلک دا غلطي کوي سلور پینځو پرې دغه بورین ختی بوري ساروی پوری هغه حلال کی بیا به نیولې چې د ټوبونه نه وي. ګوره چې څومره د ټوبونه وي د حلالینه بعد دومره خدای د نه ویني وځي چې څومره د لتی وي څومره د ټوبونه وي دا خدای چې ردنه د وینه د وځي نه د بس سو ګل ظالمان بخپو کینی بالکل قیدو نه پرې. ګوره د خساد را ساو ترې ځان کار خو نه دی کنه نو چاړه دی راخو دا اې تکلیف چې تکلیف هغه د لاسماغه ټوبونه نه ته بخپو ته دی ناست تاسو دې سیدلی کني پخپو بوته نه شي نیولې به پریدي نه لکه بس تعالی کو سید علی په ټیم کې نه کنټرول کېدو تعالی سات لونه چې چاړه به راخو بزو سي پریدا اوس کې دې لته وي کټوبل پری چې وینه د ټول وزي کله چې به چاړه راکاږي نه په دغه ټیم کې به بسم الله الله اکبر وې د الله د نوم غسته به لازم دي. بسم الله الله اکبر بوې او دبو اللهم منك ولك یا الله ستاسو طرف نه او ستاسو لپاره ده عني لکه زمانه طرف نه کبي بل چا طرف نه دا غنوم بواخلي او به بوجي اللهم تقبل مني یا الله زمانه قبول کی کبل پرز دی کی او کله بل چا لپاره نه اللهم تقبل من فلان پلانیه طرف نه او کله د سره شریک اللهم تقبل مني ومن اهل بيتي زمانه طرف نه زمانه کور طرف نه یا الله ته قبول کی. دا مسلو سیاد ساتي چې قرباني د ساروي سره شیخ رسول د منوي ځکه چې دته الله د پاره صدقه کړې ده نو بیا ته څنګه خپل صدقې ته واپس راځي او خرڅې د دې نه سني شي خرڅول د دې په سرمن باندې وسکیږي د دې د سرمن خرڅول بنا روا دي ځکه حدیث کې دې من راغلی چې سرمن د قصابی له نور کې لکه علی رضی الله عنه چې ماته رسول سم دا خبره کړو او صحیح بخاری کې دا روایت ده چې تبا د قصاب له د سرمنو نه سن ورکه الا کې وسړی قصابی له هدیه ورکې د خپل طرف نه دا پیسې نه دلالولو اسی د خپل طرف نه هدیه ورکړي غریب د ورکړي هیڅ خبر نه خو دې له سدیس نه چې دا ورکې او به ول پیسې بیا نه ورکې چې ډېر خلک کوي چې د قصابی له سرمنی ورکې او هغه خوشاله دي ته د سرمنی را جمع کوي نه دی ول سرمنی ورکې او هغه پیسې ول بیا نه ورکې کوم چې هغه مزدوري ول نه ورکې نو دا وګوره سرمن دي خرڅ کړه کنه خرڅول دي ته وایي کنه به دا سرمن چاله ورکول شي که خپل ته فائدہ غلي خپل ته فائدہ واخله او که غریب له ورکې غریب له ورکه غریب له یتیم له کونډی له مسکین له چې څوک ته حقدار ښکار شو غریب ته ښکار شو ناغله ورکول شي. دا خبر اوسه د فائدې لپاره یاد ساتي چې بیا بس کې د غوخي سره مستحب طریقه ده غوره طریقه چې د درې شګو تقسیم شي. دا مستحب طریقه ده چې د درې شګو تقسیم شي یو به صدقه کی یو به ملګرو لور کی او یو به
په خپل وخوري دا مستحب طریقه ده غوره طریقه ده بعض علما دا وایي اگر که په شریعت کې به خبره څه دلیل نشته نو یو سړی راولګېدو خوراکي دی او دا ساروی حلال کوي روي عزت ټول خورم به تراجي کیږي موږ په شرط کولای شو منه کولای شو خوري یو سړی غریب دی د ډېر طاقت نه رسیدي غوخي هغه د غوخه د کې دی دا وړه به خوري ځکه بیا سیم زمونږ د طاقت نه کی هیڅ خبره دا خبر بده کې کولاو د کې سړی مثال کې ځان لټول خوري ځان لدی خوري خو نه غوړه د رچزان سره به غریبانان سګي غریبانان شریک کی چاغون په دې ورځ باندې په دې خوشحالیانو کې موږ سره شرکت وکي یو اهم مسله یو کور کې سروي ولړلې او سړی نشي جلالي کې زنانه راځي سروي حلال کو نه د خوراک څنګه دی دا خبره زمونږ دی بعض مولیانو کړي دا او بعض عوامم کوي چې د زنانه د لاس حلاله چیرې ده د جایز نه ده په دې خبر باندې دلیل نشته بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې د یو صحابي وینځه وی كانت ترعى غنما اغيبه بيزي غړي ساتري د خپل مالک ته پاره ناغي یو دغه ولې دی یو په دې بيزو غړو کې یو غړ ولې دی چې هغه مړ کېدو والا فكسرت حجرا فذبحتها ناغي یو کانه مات کو غسم تیرې کو سم او پاګه کانی باندې دا غړ څه کو د حلال کو به چې کله دا کور ولې د خبرینه خبر شو نو دې کس وته چې لا تاكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم دینه سم خو رسول رسولونه ته پوښتنه رسول الله ذکر ته پوښتنه فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها ورسول الله يخري په صحیح بخاری کې دا روایت د دینه دا واضح شو چې د زنانه د لاس حلاله سره ها جایز ده اخرنی مسله چې د قرباني سره تعلق ساتي غدا ده نن سبا د فیسبوک ته موږ په شرمور تصویر به وشته وي دا زموږ د قرباني سروي ولاړ کله چې بچاړه راکاږي نو هم په ټیم کې یو ځوان شیر ته ولاړ هغه ویډیو کوي چې زموږ لیته د چا د پاره کې کدي خلکو د پاره کې نوم صفه و چې زه کوم دي د پاره چې خلک ویني او نشر شي دا اوس به تاسو لیدلی دغه چلی دا زموږ د قرباني سروي ولاړ د پلاني د قرباني سروي ولاړ د زموږ سروي ولاړ د سره پلاني ولاړ ناروا کارونه ریاکاری د ټول کله الله د پر قرباني کوي نو بیا به د قسمت تصویران دا نه نشر کوي